تحریک کوونکو ماشومانو السلام علیکم. په سټیج باندې ناست څومره حمیمي ملګري دي، یو څو حمیمي ملګري اواز اوري، د هغو ټوله ډېره مننه. خوشحال آباد بریالي اوسئ. ملګرو مختصر خبره وکړم، دلته یې مشران اوسي، نور مشران به هم رسي. خو دا سره مختصر خبره د اول ځان دپاره هم کوم، بیا چې د مخامخ کوم ګلانو مشران دي دغو دپاره هم او د نور سیمو کوم ملګري هم دي. زموږ تاسو یو فکر جوړ شوی دی چې د هر قوم ترقي د جمهوري نظام سره تړلې دی، یا د هر قوم ترقي دا د سیکولر نظام سره تړلې دی. یا یو ملک ترقي کوي هغه د امریت سره کولی شي، یو ملک یو قوم ترقي کوي هغه د شخصي حکومتونو سره کولی شي. زموږ تاسو په منځ کې به په ژوند کې به مو تاسو ډېرې نارې اورېدلې وي، مو تاسو به دا ناره هم اورېدلي، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے ہم ایک ہے. زموږ تاسو وګورئ به دا ناره هم اورېدلي، پاکستان زنده باد. زموږ تاسو د یوه ډېره د کلونو راڅخه روانه ناره چې 1947 نه مخکې نه شروع دی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. خو دغو نارو دغه قوم ته یا دغه ملت ته دومره پیدا ونه کړه چې څومره په دغو نارو په دغو باندې د ملت جیب نه څومره خرچه شوي دي. د دغو نارو هر کال هر ورځ په لکونو څپې په دې باندې ډکېږي. دغه نارې مو همیشه دپاره په لکونو لاډ سپیکرو، په ریډیو، په ټي وي، په سوشل میډیا په ذریعې باندې دا موږ ته بار ریپیټ کېږي. خو زموږ قوم ته یو ملت ته هغه ګټه ونه میلاونه شوه. زموږ ملګرو قوم یا ملت جوړول دا د ورځې کار نه وي، او موږ تاسو دې خبرې ته غور فکر کول پکار دي. څه ملکې موږ همیشه دپاره احتجاج جلوس دې دپاره کوو چې چېرته عید ګر چېرته مظلومین وي هغو دپاره موږ احتجاج کوو، هغه دپاره موږ جلسه کوو. خو که خپل پړوس کې خپل چنګ ګاونډ کې یو سړی وي هغه سره ظلم زیاتی کېږي، موږ تاسو ته خاموش یو. د انسانیت درس دپاره د نورو خلکو خدمت دپاره موږ مختلف کانفرنسې منعقد کوو چې د انسانیت سره یا د خلکو سره ښېګڼه کول پکار دي. خو چې کله هم د انسانیت سره ښېګڼه ذاتي طور باندې راشي، د معاملاتو کې راشي، بیا هغه دپاره موږ تاسو نه یو تیار. موږ تاسو همیشه دپاره د ملت پاچاو ناره لګوو، خو چې کله د فرد د پاچاو ناره راشي هغه دپاره موږ تاسو سره یو څه هم فرصت نه وي. زموږ د خبرې مطلب دا دی، موږ غواړو چې زموږ قوم ترقي وموندي، خو موږ خپله ترقي ته نه تیارېږو. موږ غواړو چې زموږ قوم رښتیا وایي، خو په خپله باندې رښتیا نه وایي. موږ غواړو چې زموږ ملت دینداري ثابت کړي، خو په خپله دیندار نه جوړېږو. موږ غواړو چې پاکستانی قوم رښتیا وایي، خو په خپله فرد زه رښتیاو ته نه یم تیار. موږ غواړو چې زموږ قوم تشخص دا د ایمانداري سره دا دوکه‌باز نه وي، خو په خپله باندې موږ دوکه کوو. موږ غواړو چې زموږ قوم زموږ ملت یوه نما ولري چې دا ملاوټ نه کوي، خو چې کله په خپله راشي موږ په خپله ملاوټ کوو. نو چې کوم شی موږ ته قرآن او حدیث ښیلی دی چې دروغ مه وایه، دا بل دپاره خوښوو، خو چې خپله راشي بیا دروغ یایو. موږ ته د خدای او د خدای رسول طرفه دا دی چې بل څه دوکه مه کوه. دا خبره موږ بل دپاره کوو، خو په خپله چې مو کار شي دوکه کوو. موږ بل ته یایو چې یاره رشوت مه اخله، خو چې په خپله راشي بیا رشوت کوو. موږ بل ته یایو چې ته
د بل سره د ښېګړې وله جوړه شه او چې کله خپله د ښېګړې وخت راشي بیا ښېګړه نه شو کولی. زموږ داسې معاملاتو کې گفتگو کې ډېر فرق دی. تخمیري خبره زه د ناستو ماشومانو دپاره کوم. تاسو په دې خبرې غور فکر وکړو چې تاسو نامه هېڅ کله هم د پلار په نامې تاسو ته خلک معاشرې کې نامه نه خلي. تو خلک په خپلې نامې باندې نه یادوي. طالب زه تو ته تو ته چې خپله نامه نه خلي، تو چې د ورور یا د پلار په نامې نه یادوي، تو چې د خاندان یا د قوم په نامې نه یادوي. دغه غټه وجه دا ده چې تو مناسبات د قرآن او حدیث سره شو. بیا خلک تو ته مولوي صاحب نه وایي، تو ته خلک کري صاحب نه وایي، خلک تو ته شیخ صاحب نه وایي. دا وجه ولې؟ دا په دې وجه نه تاسو ته چې تاسو